تبارک و تعالی دا درې اقسام اداء کامل اداء قاصر اداء شبیب القضاء سره دا چې کیږي په حقوق الله کې تاسو شریک کړو موږ یو او تجری فی حقوق العباد ایضا حقوق العباد کی شریکی امدارنگی سر کی شریکی چاچ حقوق اللہ کے کم دری اقسام دی ہاں زاہدہ دری اقسام کم دی شاباز دری اقسام کم دی جو ہے دری اقسام شریکی کے بگی ہاں شاباز ہاں شاباز ہوئے شاباز हाँ कम दी हाँ अभी तक कम दी अदाए कामिल और अदाए कासिर और अदाए शब बिलमुज़ा शब बिलक़ज़ा शबी बिलक़ज़ा शबी बिलक़ज़ा देश में रोश होता खतीर शरात तो हदीस लिबानी है उसको भी मेरे से हो गई दरी अक़साम मसलन के लिखी कि हुकूकुल्लाह की तरह की हुकूकुल इबाद की जो लिखी फ़क़ाल मातिन बिल सोई फ़क़ाल इबारत मुलाजीवन ना फ़क़ाल मातिन बिल से बिल वमिनहा मिन अनवाइल आदाब साधारण उसका कौली मुसरा रहेगा हाँ वमिनहा लगता है बस सुपरलेटर खबर नहीं हम قوم ندرم إذا كلا طلعنا ما كان بس ولا بكل شيء ومنها أنواع أقسام آدانا ترى أقسام آدادي سدا منها لأغو آداد أقسامنا يقسم دارك سدا رد عين المغصوب بعينه معصوبة وپسکول غاصب غلط حضور آخستون کے چانا غصب شیوی اگر تبیلشی مغصوب منہو مغصوب او دقشی چکم شی حضور آخستلشی اگر تبیلشی مغصوبة سو مغصوبة تبیلشی غاصب یو شی غصب کرے ہو او څنګه غصب کړو هغه طریقې سره هغه کې هیڅ چینج نه ورغله دغه طریقې سره واپس کو مقصود من ہوتا چا دا مقصود من ہوتا دا یو قسم دی ادا دی اقسامنا یو قسم دا کوم قسم دا ادا کامل دا اورې اقسام دي کنه دې اقسام دي خدای ادا کامل شو شابه دویلو چې رد عین المغصوب عین مغصوبه واپس کول مغصوب من ہوتا سو واپس کوي غاصب واپس کوي غاصب واپس کول د مغصوبه مغصوب من ہوتا دا مثال د ادای کامل شوټه کښتا وسره سو دغه بسره ولګوي چې عین مغصوبه واپس کی ودا مغصوبه مشغول بالجنایت یا بالدین یا نقصان حصی نوا څه مطلب ده پښتو ترجمه ده څه کولای شي چې څنګه غصب کړي و هغه سي بیا واپس کول دې ته ویل شي ادای سو مثال ده ادای کامل ولا په حقوق العباد کې حقوق العباد دي کنه تاسو په ځا بنداشت ویل کنه شاباش ومنها انواع اقسام آدانا رد عين المغصوب وپسکول رد عين المغصوب وپسکول عين معصوبه سو بس کوي رد الغاصب عين المعصوبه غاصب وپسکول د عين المغصوب سرنګي غصب کړي و مولا جوان تاسو من هذا ضمير مرجع بیانوي سوې ومن انواع الاداء اقسام دي آدانا یو قسم سره دا غدا رد عین شیء الذی بعینه اغشی واپس کول غصبه رد عین شیء الذی بعینه اغشی واپس کول غصبه چې دا غصب کړل خبره غصب ته ویل متقی شی واپس کول هغه څه خبر نه ځي کنه
بعینه هغه شی واپس کول چې کوم شی غصب کړی وو کوم شی غصب کړی خبره غصب نه چې غصب شوی ده رد عین شی الذي غصبه څنګه واپس کړي على الوصف الذي نه واپس کول د عین هغه شی غصبه هغه شی غصبه چې غاصب دغه شی غصب کړی وو کوم على الوصف الذي وهغه وصف باندې غصبه دا على الوصف الذي دا به تاسو ولګوئ رد سره واپس کول د عین هغه شی چې غصب کړی وي دغه واپس کول څنګه على الوصف الذي وهغه وصف باندې هغه وصف باندې غصبه چې کوم وصف باندې غصب کړی دا څه مطلب دا کوم حالت کې غصب کړی چې غصب وکړو نه چا قتل کړو چې سر پکې لړ شي او به کې جنایت پرالو لا یا غلا کړی و چې لاس پکې کاټ شي تاسو کار نه وکړي ٹھیک شولو او چې کله دا غصب کولو د چاله چې شي تاوان نه ورکړي چې دې باندې پیسې راشي ٹھیک شو او چې کله دا غصب کړو هغه ټیم کې د اندامونه ټول ټیک ټاک او به کې نو دغه طریقې سره څنګه د غصب کړی دا نه په جنایت وو چې سره پکې لړ شي یا پکې لاس کاټ شي خاوره او نه پکې چا تاوان ورکړو چې د باندې تاوان پیسې راشي او نه پکې څو اندامونو کمی راغلو نو پکې دغه سیاست سب کړو په دغه حالت باندې واپس کول څه وی دا اداي کمی له شاباس على وصف الذي فاغ وصف باندې واپس کول غصبو چې کوم وصف باندې غصب کړی دا چا له واپس کوي الى المالک مالک تا مالک څوک دا مقصود منه دا المالک مقصود منه دا بدون ان يكون بغیر د خبرنا ان يكون المقصوب چې دا مغصوبه مشتغلا بالجنایت چې دا مغصوبه دا مشتغل بالجنایت وي مشغول بالجنایت وي څه مطلب دا چې دا مشغول شي جنایت سره تاسو نه شي جنایت بګې نه وي وبدون ان يكون المغصوب مشتغلا بالدين بغیر د دینه چې مغصوبه وو مشغوله بالدين وي دا باندې وي او بدون ان يكون ناقصا بغیر د دینه ان يكون ناقصا چې دا غلام کې نقص کمواله غلي وي څنګه کمواله بنقصان حسین کمواله په نقصان حسی سره داسې کمواله په کې غلي چې غخکاری داسې کمواله په کې غلي چې غخکاری خایمات شولا لاس کټ شولو جرم کې نه اس خپل د خپل جرم کې نه دغه سلاس مات شو یا کمرې نه وګرځلو گاډي وهلو وغیرہ وغیرہ دا نقصان حسی ده ښکاری کنه سترګړه نه شولا د ټولې خبرې نقصان حسی وبکې نه یغلې دغه طریقې سره واپس کول دا وسوي دا مثال چا د خپل د وای وهذا نذير الاداء الكامل چې ما څنګه عبارت وایلو دغه سی واپسې دا نذیر دا مثال اداء کامل ولې لانه سو بداوي اداء کامل ولې دا لانه اداء ذکر واپس کول دا غلام سو رد غلام اداء دا اداء على وصف الذي غصبني غصبه چې دا غصب کړو کوم وصبني من غیر فضول بغیر دا نقصان پکې نه وي ومثله تسليم عين المبيع الى المشتري مثله دغه صورت چې کوم څه مخکې بیان شو عین مغصوبه واپس کول دي مثال خو عین مغصوبه واپس کول شو یغه مثال تسلیم عین المبيع الى المشتري عقد بيع او شلا دي مشتري او بيع ترمنځ ٹھیک شو مشتري ولا پیسې ورکړي اوس په بيع او شلا په یو غلام باندې چې دا غلام کوم غلام باندې چې کوم وصف باندې ټیک ټاک طریقې سره غصب شوی او هغه شی او عقد شوی هغه طریقې سره غلام ورکول بس چا مثال دا د اداي کمې مثال مثلو دا څه ویل شي دې مخینی مثال ولې مثال چې د برخه کې برابر دي او راځي ویل شو مثلو مثال د اداي کمې مثال د اداي کمې صدا تسلیم عین المبيع وبس کولو عید د بلد شمان حواله کول عین مبيع المشتري مشتريته کوم باندې عقد بيع شي هو هغه غلام هغه طریقې سره حواله کول چا دا اداي کمې مثال ده
بل وتسليم بدل الصرفين ومثل تسليم بدل الصرف حول كول چاته چاته تزویل دي بيع العين بالعين ده كنا سوقو بيع الصرف بيع العين بالعين ده ذهب ذهب بني يذهبون وفيزا بني पैसे बने पैसे बने دا خرڅول دا جایز دي کنه ٹھیک دي دا کله ضرورت سره بلې پیسو ته وی کنه نو بدل حساب دا غدا بدل حساب کې تار چا پیسې درته جمع د نور پیسې را نورې پیسې راکا تاله پیسې در کې تانه بدل حساب وړي انا مقابل کې مبيع وړي نو بدل حساب چې کوم د غوښته او کوم عقد صرف شي او هغه واپس کول هغه انداز سره څه ویل شي دا ادای کامل مثال دا بل والمسلم فيه وتسليم المسلم فيه إليه حواله کول دا مسلم فيه چاته إليه چاته إلى لگانو وتسليم المسلم فيه مسلم فيه حواله کول إليه زمین د جګی مشتری دا چاته مشتری ته جګی او تاسو ویل دي بیا سلام ویل شي چاته بيع العاجل بالعاجل بيع العاجل بالعاجل بيع خرڅول دا هغه شی چې هغه ورستو ورکول شي په دې باندې ډانا ورستو ورکول شي چا سره بالعاجل هغه پیسو سره چې هغه ډایرکټ ورکول شي سلام دا وی کنه پیسې ډایرکټ ورکول شي او دا د مبيع په بعد کې ملي دي نه وایي او په بیا سلام کې پیسو ورکوونکي د ویل شي رب السلام زو رب السلام او پیسو ته ویل شي رأس المال څه ویل شي رأس المال او چې چاته پیسې حواله کیږي اته ویل شي مسلم الیه څه ته ویل شي مسلم الیه او مبيع چې کوم ورسته حواله کیږي ویل شي مسلم فيه څه ته ویل شي مسلم فيه اوس رب السلام د پیسې ورکړي رب السلام مشتری ته ځي رب السلام پیسې ورکړي چاته مسلم الیه دا حواله وسو کوي مسلم الیه بولاږي مسلم فيه به حواله کوي چاته رب السلام ته وبېږي رب السلام ته حواله کوي رب السلام پاسه کې صدا مشتری ده نه پوهیږي ځکه دا وایي تسلیم المسلم فيه حواله کول د مسلم فيه چاته الیه مشتری ته او چا دا وایلو حواله کول دا مسلم الیه مسلم فيه رب السلام دا بیاینی هغه سي سره عقد شی او چې لکه دغه شی ورکوي خو لګیدو ٹھیک ده غنم دا قصدي غنم هغه طریقې سره حواله کول رب السلام ته دا مثال چا شو ادای کامل شاباس الوصف الذي دا ټول شیان واپس کول الوصف الذي هغه وصف باندې وقع عليه العقد چې کوم وصف باندې عقد صدا عقد شوه کوم وصف باندې عقد شوه دا دو کی جوړیږي په ټولو کې جوړیږي اصلي کوټا نقلی اور اصلی نقلی اور بھائی صاحب کے خواص پتہ لگی زکات کی جودہ تریدت بھی بگے او دغه غنم وغیرہ چې مثلا دی هغه د کېدل شي او به کېدل شي کنه شابه وایا ورده ادویل ومن هذه انواع الادانا رد عين المغصوب بل ورده اي رد عين المغصوب مشغولا بالجنايه ټوټه کې څه بولل مشغولا بالجنايه ګورا دی سره مشغولا بالجنايه او بالدين او بالنو او ان يكون ناقصا بنقصان حسي چغه کې نقصان د غریب کو نقصان حسي سره دې ته ویل شي اداي قاصر ای لګانو اداي قاصره فرق کې راولو کنه ردو واپس کول دا عین مغصوبه ده فرق وشتا دا مشغول بالجنایه دی حال کو دا مغصوبه کی چې دا مشغول وچا سره مشغول حال جوړیږي هم بالجنایه دی جنایه سره جنایت داسې چې غلام مخکې د چې غصب کړی او غلام د جوړېږي غلام کې هم غلام کې غلام غصب کړی او هغې نه وروسته ولګېدل څوک یې مړ کړو قصدن عمدن یا یې چاته لاس کاټ کړو دغه جنایت راغلو د قتل ولې فتوی ولې یا دې لاس کټېدل ولې یا یې چاله څه تاوان ورکړلو د باندې قرضه راغله
دین برالو او یا داسې و چې د لاس خوا مات شنو دی چا خواته د غاصب خواته پوهېږې اوس غاصب دا په دا حالت کې واپس کوي غاصب دا په دا حالت کې واپس کوي دې ته ویل شي ادای وجه غلام خو داسې نه و چې دا غصب کړی و دې کې فرق راغلو که نه مشغول بالجنایت شلو یا بالدین یا بل څه ویلی شي خو نقصان هېڅ طرفه کې نقصان راغلو شاباس نظیر للاداء القاصر دا مثال د اداء قاصر ولې ای رد شیء المغصوب واپس کول دا شیء مغصوبه کوم حال کونه مشغولا فارقون دا مولې جوان تاسو ته عبارت ذکر کړو ترکیب بیان شو مشغولا حال جوړیږي ضمیر دا رتونه وې گئی ای رد شیء المغصوب واپس کول دا شیء مغصوبه فارقون دا شیء مغصوبه کی مشغول بالجنایت دا مشغول بالجنایت جنایت سره وي مشغوله کړی شي وي بالجنایت او بالدین صورت بیان دسه کې مشغوله شي وي ان غصب عبدا فارغا یسړی غاصب ولم غصب کړو چې فارغ ټول شاید نه فارغ صفاو ثم لحقه الدين بقرضا دلل او سم لحق شولا اویل جنایت او یا جنایت ملحق شلو فی ید الغاصب بلاس غاصب کې اوس جو بس کوي څه وي ادای بل مثال ومثله مثال دا ادای قاصر مثال دا ادای قاصر مثال کنا او یا مثال دا دغه مثال تسلیم المبیع حواله کول دا مبیع ټکو سره ولګوي دا مبیع الفاظ کې جوړیږي دا مبیع او غلام سره بس مبیع جوړیږي شاګي غلام د بچا کې جوړیږي بیجان شاګي کې جوړیږي او ټکو ولګوي غلام المبیع مثل تسلیم المبیع حواله کول دا مبیع حال كونه مشغولا بالجناية شغا مشغول بالجناية او بالدين او بالمرض یا مشغول بالدين یا بالمرض مرض څه مطلب دا مشتری یو شی واخیستلو د باینا ټیکټاک هغه نه ورستو هغه مبيع غلام مبيع سو غلام څوک مړ کو قصد یا چا د لاس مات کړو وېږي یا یہ غلا وقت په لاس کټي وېږي او یا په قرضا را لاله یا بیمار شو داسې بیماری چې هغه د وجه نه پکې قیمت کوي داسې بیماری ده چې هغه سره غلام ولا قیمت کمیږي داسې حالت کې مبيع مشتری ته حواله کول چې غلامو دا مسوي دا مثال چا د ادای مثال د ادای تاسو ته یو ځای تاو لیدی دا یا نو دې ځان سره نو کومه کې آداب ویل دا قضا مو ویل دا ادای کامله مو ویل دا ادای قصيره مو ویل دا خپل کې وکړ کیږي ادای شوی به قضا کې په دوا صلاحت دي ادای کامله چې دا ادای کامله وکړه حکم دې دغه دا حکم دې دغه دا چې دې سره سره پری وسما څو ورځي بریو زمان خپل پر ځماټه کې کړه وجب کې بریو ادا چې تا ادا او کلا ادا کامله دوما ادا کامله دې د وجنا سړې څه ګرځي بریو زما ګرځي او ادا قاصد حکم دغه دا چې په مثال سره کا نقصان ممکن نقصان تلافي ممکنه او به کې ادا قاصد حکم دغه دا وبېږي ادای قصیر حکم دغه دا چې کا په نقصان په څه شي او مثال سره تلافي د نقصان ممکنه او به کې وګرنا دا نقصان وشي ثابت شي سره ګناګار شي سره ګناګار جناب کلام وایي نقصان ممکن وي تلافي نقصان تلافي ممکنه او به کې او کتلافی ممکن نه و شاو سبو کی ګناګار څو دلی شي دا چې نقصان تلافی ممکن نه و دې دا مو صرف ګناه په پاتې شي او نور د باندې وو بل څه زما به فریغ شي زما به فریغ وګورئ دا ادا خدا کنه ادای کا کثیر حکم دا شلو چې دی ولې نقصان تلافی کوم مثال سره ممکنه او به کې او کنه کې دلا شاباس او کنه کې دلا یو سوي زما به فارغ شي سره ګناګار شي سره به ګناګار شي راځي اوس کې
تلك المطلوب تلك مختلفات لا يكون ومثل تسليم المبيع حال كونه مشغولا بالجنايات أو بالدين أو بالمرض ففي هذا كله إن هلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشتري بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع لكونه أداء. أما جكم خبر غير الله. ټول صورتونه کې ټول صورتونه مطلب دا نه چې ټول مقصد د شی ټول صورتونه شو نه یعنی زیاده دوی رد شی مغصوبه مشغول بالجنایات یا بالدين یا بالمرض بس رد شی مغصوبه مشغول بالجنایات یا بالدين او یا بالمرض دغه صورتونو کې قاسم ولګیدلو د شی مغصوبه مغصوب منه ته حواله شي حواله کله مغصوب منه د مالک پلاس کې دا یو سماوي افل سماوي د وجنه اسی یو اچانک یو حادثه را هغه د وجنه هلاک شو هغه د وجنه هلاک شولو ادا وې کړی و ادا کوم و اداي قاصره و ونه قاصره اداي قاصره و کنه اداي قاصره و د هر کې ادا کلو التبو افل سماوي را هغه په مړ شو هلاک شو اسی اچانک یو حادثه پیښ شولا چا مرنه کلو به خبره مرشو چې مټي به خو تاون بل سړی باندې دوان دي نه دا کار نشته دا بل سړی خبره الله نه دا حالت کې وفات شو سب کو دغه سي اوس آیا مقصود منه دی غاصب نه د شي دوان خستلې شي چې ورته احمد قرآن نه ورکړی کنه احمد نیم ورکړی کنه احمد نیم غلامو نیم غلام راکړی او ځکه کمیرا غلې او لاس نه یا وغیرہ سو جنایت کړي او وغیرہ دو صورت کې وو مقصود منه په غاصب باندې جون شي وجه دا چې اداء کاسره اگر چې قصور بغشتا دا ادا خدا کنه اما کې ویل دي ادا په صورت کې ذمہ د سړی فارغ ادا په صورت کې ذمہ سړی څه وی فارغ وی دا مطلب ادا هو کوم نه ذمہ فارغ او ذمہ فارغ او دا ذمہ فارغ او کدا چې وشولو چې دا وفات شلو دا مړ شلو داسې سبب د وجنا چې هغه سبب پیدا شوی وو ولاس د غاصب قبضه د غاصب کدا مرشلو داسې سبب د وجنا چې هغه سبب چا په پیدا شوی وو په قبضه د غاصب کې اوس کدا مړ کی نو هغه سبب د وجنا مړ کی نو دې ولې نقصان خبره وو چا دزي دې هلاکت منسوخي چا د غاصب ته ویا کدا غاصب ولاس مرشلو چې غاصب ولاس مرشلو مقصومین هو د حق شته چې دا خپل مالک ته مقصودی ولا کسی واحد قیمت واحد وې گئی شابه ویا ابي هذا كله ټول صورتونه کې تاسو صورتونه دې نږدې کوم دي ان هلاك المغصوب والمبيع كمغصوبه هلاك شرف غصب کې والمبيع یا كما مبيع هلاك شرف عقد بيع کې شرط کې في يد المالك ولا مالك کې دا غصب ضروري والمشتري یا پلاس مشتري کې عقد بيع کې بآفة سماوية یو حادثه سره بایعت ذمہ الغاصب باری بوی ذمہ د غاصب او غصب کی والبائع او ذمہ د بائع او فارغی په غصب او عقد بایع کی وجه لکونه اداء لکونه زکات او پسواله حواله کول د مالک د غاصب یا بائع مشتری تا یا مقصود بین ہوتا کسری اداء زکات اداء او اداء کی ضابطات حدیث ذمہ سے کی فارغی ولو دفعه المالك الى ولي الجنايه او بيع في الدين رجع المالك على الغاصب بالقيمه والمشتري على البائع بالثمن والبائع بالثمن رضي کدا چې وشولو چې مالک غاصب ولګدل مغصوبین هوته مغصوبه حواله کړه بائع ولګدل مشتري ته مبيع حواله کړه ٹھیک شولو ودا مشغول بالجنايات وا کنه وا مشغول بالجنايات وا مالک ولګدل مشغول بالجنايات غلامي مشغول بالجنايات غلامي ولید جنایت تپو په پدې کې ورکړو په څه کې دا قدر کړو نو دای په فیصله کې دا غلام ال دلالو او غفر ال سودوي شي سودوي شي دیت کې دا لړلو یا په چا قرضا او قرضې کې چاته ورکړو چا د قرضې کې ورکړو او مشغول بالجنایت راغله مقصوبین هوتا دا مقصوبین هو لګي دلو هغه بل سړی تا ولید قصاص ته ورکړو ولید اولیاء د مقتول ته ورته دا واخلې
या एक पैसों के चावल खर्चों को पैसे अदा कवले कदा पैसों तरीका अदा खसाए होता दाय खर्च को पैसे होता अदा करे चाहता है कि तो बड़ा सूरत में कि मकसूमिन हो आओ मुश्तरी ता हक तारा हक दा कि मुश्तरी बोला कि कासिम मकसूमिन हो बोला कि ये कीमत बुआ बोला सब वाखली कीमत बुआखली दे चाना दे कासिम ना और मुश्तरी बोला कि दे कासिम ना मुस्तमान हुआ फर्स्ट करना सामान आगा पैसों तो विदेशी चीज बाए और दी मुश्तरी तरमियानजा मुकर्रर शी और कीमत विदेशी आम बाजारी रेट आम बाजारी रेट उबे गई वैशरो वला दफाउ المالك اسباب بينني ولا دفعه المالكون كشين مالك تسوق مالك مقسومين هذا ده غلامي حوالا كرو الى ولي الجنايات جنايات ولي الجنايات جنت وجنايات ولي منوي جنايت دا ولي دا مقتول وي شهيد هغه دو دا هغه جنايت کړو ولي الجنايات او بيعا یا دا غلام خرڅ کړي شي في الدين قرضه کی قرضہ بڑے رہا ہے خرچ قرضہ ادا کرا اجعل مالک برجو کوي مقصودین هو برجو کوي الغاصب غاصب باندې بل قیمت سره والمشتري او مشتري برجو کوي على البائع مشابه نه بائع باندې به ثمانه کو بسمانی سمان سره او دې په دې شرط ولا دا څه دوی شي غاصب برجو کوي مقصودین هو برجو کوي او غاصب باندې په قیمت سره وقيمت باندې رجوع کول وقيمت باندې رجوع کول دا علامه او دلیل دی ادا دلیل سره ادا دا وبې گئی دا دلیل دی ادا دا ادا نه وي قیمت باندې قیمت کو نه وي دا مطلب سره ونه ته پوښي به وای بار مطلب اي لا وامهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء وتسليمه وامهار عبد غيره امهار مصدر د باب افعال امهر يمهر امهارا يشيب مہر کی مقرر کول یا يشيب مہر ګرځول خو به امهار خانده مصدر شو ٹھیک شو عبد غيره د مفعول به ده اضافت د اسم فاعل چا شوه ده اضافت د مصدر شوه ده چا ده مفعول دا افعال بکی مقدم دا امهار الزوج خاوند مہر کے گرزول سوگو عبد غیره دی بچا غلامی دی خپل خزی مہر کو گرزول خیس رواتا کولو اگا افلانی سری غلام دیتا مہر بیگی معین غلام بیدوی تایم سے کروی آغا غلام یا فلانی خزی غلام فلانی سری ولی غلام وتسليمه لبل چا غلام مہر مقرر وتسليمه او حواله کول اغه غلام بعد شراء ای بعد شراء الزوج من فلان اخستل غلام دی زوج چې زوج غلام واخلي دی بل سړینا هغه نه پس چا حواله کی خزینه حواله کی وتسليمه حواله کول غلام دی خاوند چاہتا الیها خالتا بعد الشراء ورسول اخستلونا دی اخستلونا ورستو دغه غلام حواله کول بڑ کوي بل چا غلام په مہر کې مقرر کول او به اخستونا ورستو هغه خالتا ور کول په مہر کې دا مثال د ادا شبیه بلو چا مثال دا ادا شبیه بلو ادا ولدا ځکه بیا یې هغه غلام حواله کوي چې کوم عقد شو کوم غلام یې کړو او غلام حواله کوتا او شبیه بالقضا ځکه دا شبیه بالقضا بیا یې قضا خو نه ده خو شبیه بالقضا ځکه دا چې دا اوس کوم غلام حواله کوي دا کوم غلام حواله کوي دا غلام کې چینجینګ راغلی دا سو په دې طریقې سره یوې ضابطې مطابق چې تبادل دا ملک تبادل د عین ولی چې په ملک کې ملک تبدیلی راشي مالک د تبدیل شي تازه بدلیږي حکم تازه بدلیږي مخکې دا غلام د زید په لاس مثال کې تور باندې خوان مخکې زید سړی او هغه غلام مالک زید خوان واخیستلو او خوان دی مالک شو زید کم زید چې هغه مالک د کوم غلام چې هغه مالک زید او غلام بدلو
او چې دا غلام لا خوان ترانو دا بدل غلام شریعت وایي شریعت هغه دا چې دې چین نګرالو او درنګي دبل څه دوی لشي دا کله دا غلام دی ملک د خځې ته لاړلو بیا دا غلام بدل شو تبادل د ملک تبادل د عین ولی دغه ضابطي قاعده په بنیاد باندې دا غلام یعنی غلام نه بس کوي دا بیرنی غلام نه یعنی نه بس کوي هغه شان د غلام کې څنګه مخکې هغه می سره روان دي قضاوی شل شي دي قضاوی شي کنه هم نفس الامر کې ګورو چې غلام خو یو غلام ده نو ځکه مو د قضا خصوص نشو ویلې چې بالکل قضا ده ځکه دې ادا ټکه شته ده څه ده دې ځکه دې سره او د علامه مخ موجوده ده چې دا ادا ده او چې ادا وي نو د قضا څنګه وي شو دی وکنه چې دا ادا ویله نو مرته ویل شي شبیه بلو اسلام وکړه شابه وایي پر ټیک ده کنه مخکې دا واقعیا وایي شابه نظیر للاداء الشبیه بالقضاء ادا چې شبیه بلو قضا مشابهت لقضا سره اي امهر رجل ونجوى رحمه الله لغي تفسير اجمال لكم تقدير برضه وبس له اي معنا تقدير برضه وباسي اي امهر رجل يساري مهر اوغر زولو عبد الخيري بل چاولا چاكي في نکاح امراتي فلخذ بنكاحين ثم سلمه اليها غلام حوالات اليه خذ بعد الشراء ورسل الله غلام واخذ فهو اداء من حيث به سيدنا انه سلم عين العبد الذي ذكر حوالا کو بیانی هغه غلام وقع عليه العقد چا باندې عقد نکاح شوی دا عقد نکاح شوی دا وشبيه بالقضاء او دغه فهو اداء وشبيه او دغه شی حوالا کول دا شبيه بالقضاء دا من حيث به سيدنا انه شان خبر دادا تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما انه دخل انه المخبر من المستقل ده شان خبر ده تبدل الملكين تبدل الملك يوجب تبدل العين حكمان هذه عين تبديل ولي حكم کی رسید حکم کی رضی شاباش فإذا كان الصورت بیان کیسے وہ بدل شي فإذا كان العبد مملوكا للمالك لمالك مملوك اول زیات سره كان شخصا آخر بل سره ثم إذا اشتراه زوج كان شخصا آخر بل سريش وإذا سلمه إليها كان إذا غلام خونها ولا خذتا كان شخصا آخر والحجة في هذا الباب تبدل عين تبدل ملك باقي دليل تبدل ملك چې هغه تبدل عين ولي په دې کې دلیل هغه دغه حدیث ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بريده چې رسول الله دخل په هغه بريده باندې عائشة صدیقه هغه وینځوا بآزاد كلام وبيجي دخل على بريدة يوما يورزي فقدمت إليها أيوة حضور پاک تمرن چکجی اڑانے چلے یا چکم اعدام سلن وغیرہ اڑانے چلو وكان الخير يغلي من اللحم او کټوي دا خټي دلا د چانا د وخنه وها بکی خټي دلا فقال عليه الصلاه والسلام الا تجعلين لنا نصيبا من اللحم اي مجھے پر ایسا نہ کر دے وخنه تو وخنه خورای باندې تمام کجوري کې خوري یا بل څه وتا وها کوي بخي ماته به دا چې ما ته به خشو په بغیر خپل از نشنه ولا خوري بل الا تجعلين لنا لحما من نصيبا من اللحم فقالت يا رسول الله انه لحم لو تسيب اخذ تصدق عليه ما من صدق شيء تصدق عليه ما من صدق کړی دا او صدقه و دي رسول الله او صدقه واخذ يا رسول الله او تاسو خاندان بني هاشم بني يا رسول الله وخذ صدقه وده صدقه ده حرام بني هاشم بني هاشم سوفي ده آل علي آل عباس حضرت علي اولاد آل جعفر آل عقيل آل حارث ابن عبد المطلب ومواليهم دي اهو آزاد کرده علماء دا مداولی حرام دي او بني هاشم دي کنه نو دا دي جناب رسول الله دي بني هاشم کې رزق کنه دي ولې وجنه جناب رسول الله حرام وا دوی يا رسول الله انه لحم تصدق عليه فقال عليه الصلاه والسلام لك صدقه طيب صدقه تعمل کراله تعمل صدقه او تعمل کراله مستقبل ملک شلو صدقه خپل ملک شلو
tatatin ni Malik Kashwali otomato sa kama ko kana wala na hadiah mata batas sila ka asi mata o harawa na wala para hadiah siya mali batas shi hadiah shi wala ile zeta bazani badal shi aga waha kana aga waha ko tabkala shi milk pakitabdil siya lo Malik de milk na sa musadid de milk na rawa tala al takiye ko sadaqawa मुझे कल मिल दबरी है तराला सदका नशा पाती बादल मिल चलो वो दूसरे बात के गिफ्ट होगी तखफफ बात ठीक है ना तो बदल दलगा अब बदल हार जिना हो पले मोर ता बाग सदका करे कमजोरी वा पले मोर बन सदका करे वा दे बाग वाला बदल हार जिना और शक्ल वफात चलो और मोर वफात चला तो दे मिरास करा बाग तो मिरास मिला दूसरे बाग पुराना या रसूलुल्लाह बाग बाग वफात चलो मिरास या रसूलुल्लाह मखबर बाग करना मा बाग ما تسمي ذي بيقول الباب ولا بيقول هذا الشيء الباقي تبادل زميل تبادل سنة ولي أيام ولي هذا ما في برد لسه من شكل زندگی يو जी हाँ सो خلاص ها تمام سي اخواتي وقتنا رقم كان في هذه كنا طيب زي بوي هذا الشخصي